أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا هركل رآك چدی وګوریتا الذين غقل كفروا چې کفر کړه دې يتخذونك نو دوی نه کوي تا پورې الا مگر کوي هو ټوکی بهتا پورې مسخري کوي ټوکی کوي او وایڅ احد الذي ادا غسړې دې يذكر الهتكم چې یادې تاسو خدایان چې کله تا وګوري به لري نه یو به ته اشاره کوي چې دا تاسو خدایان یادې د مسخري او د غپ نه او د ټوکو نه وهم او دوی بذکر الرحمن د رحمان د ذکرنا هم دوی کافرون انکار کون کړي خلق الانسان پیدا شوی د انسان من عجل د توندینا عجل ولکېږي ویډیتا لکه څنګه چې تلوار لکه څنګه چې موږ وایو دا سړی خالص پیډه ده لفظي معنی دا څه ده چې پیدا شوی د انسان خالص جلدی خالص تلوار ناغه د انسان په فطرت کې د هر شي انجام تر رسیدلو ته جلدی وی چې زر دی وشي دا انجام له حاصله سأوریکم زرد چیز بو خیامت است آیات خپل نشانه فلا تستعجلون بتاسو جلدی مکوي تلوار مکوي ويقولون ذي وای متى هذا الوعد كلب اذا وعد ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتینی لو يعلموا کچری په شي الذين کسان کفروا چې کافران دي حين باغ وقت لا يكفون چې دیب نشی لري کول عن وجوههم دخل مخوننا النار اور ولا او نب عن ظهورهم دخل شاگاننا ولا هم ينصرون او نب دې سره مدد کېدل شي بلکې تاتيهم را بشیدوی تبختن اچانک فتبهتهم نبذوی بوار خطا کی حق کا بک بکی حیران و پریشان بکی فلا يستطيعون بذوی و طاقت نشی لرل ردها لری کولو د اغي ان د عذاب ولا هم او نبذوی ينذرون نبذوی ته مهلت ورکړل شي ينذرون مهلت ورکړل شي دوی ته ولقد استهزئ او یقینا ټوکی کړي شوی برسلین پیغمبرانو پوری من قبل کتان وړاندې یعنی ته مخه بکیږي تان وړاندې پیغمبرانو سره د سټوکی مسخري شوی فحاق بس راگیر کل را پری او تو بالذین باو خلق باندې سخرو چې سخرو چې ټوکی کړي وي منهم د اغوینا ما هغه شی کان چې ودوی به باغه پوری استهزئون چې ټوکی به کولې خندګان به کولې قل ورته وایا من چې څوک دی یکلا حکم چې هغه به حفاظت کی تاسو وکیل بشي تاسو باللیل د شپې او نهار او د ورځې من الرحمن الرحمن بادشاہنا یعنی بچب کی تاسو د رحمان بادشاہنا بلکې هم دوی عن ذکر ربهم د یاد خپل رب نه موردون مخړون کی روان دي ام لهم آیشت دوی د پاره الہتن معبودان د دوی تمنعهم چې حفاظت کوي د دوی بچب کی دوی من دوننا سوا د دوی نه دوی د پاره داسې خدایان شته چې دوی به بچ کی من دوننا سوا زمونږه لا یستطيعون دوی طاقت نه لري نصرا د مدد کولو نصر انفسهم مدد کولو د خپل ځان سره ولا هم او نه بدوی مننا زمونږه یسحبون ملګرتیا کولای شي صاحب ملګرتیا ته ویل کیږي نه بدوی ته دوی سره زمونږ طرف نه ملګرتیا کولای شي بل متعنا بلکې موږ سامان ورکړل دوی ته اولئ دوی ته د دې وآبائهم د دې پلانونو ته حتی ترغه وخت پورې طالا چې وګدش ولا عليهم العمر په دې باندې د عمر مدد عمر افلا يرون دوی ګورینا ان ناتي الارض چې موږ رازوز مکتانن قصها چې موږ کمو اغا من اطرافها د غاړونا یعنی موږ مسلسل په دې باندې کامیابی مو او دې باندې وطن تنګي نو دې باندې دوی نه پويږي افهم الغالبون آیا دوی به غالب کیدون کیدی یعنی دوی به غالب شي قل ورته وایا انما بشک خبر ادا د بلنه دا انذرکم جزیر و متاص بالوحی په وحی ذریعہ سره
ولا يسمعوا خن اوري الصم کانه ازو مسلسل دوهی بیان کوما خن اوري کانه الدعاء ادبلن ازما اذا ما هر کلا ينذرون چې دوی ويرول شي ولئن مستهم او کچیر اورسیږي دوی ته نفحه یو چپا معمولی جټکا من عذاب عذاب ربک استا درب طرفنا لا یقولن نقام قضیب ویا ویلنا هاي افسوس ته موږ د پاره اے بدبختی د زمغا ان كنا بشکو موږ ظالمین ظالمان وندعو او موږ بکیګدو الموازین تلا میزان القسط د انصاف لیوم القیامت بولد قیامت باندې فلا تظلموا بس کمه بن کول شي نفس نه تیو کسر شی نه تشه وان کان کشریوی عمل دد مثقال حبه برابر دی دانی من خردل تور دانه د ملوچو یا د ملوچو غنره تا خو اشاره د ټول نور کوټه اتینا مونږ براوړو به هغه کيو ذره برابر عمل کړی هم خیر او کله شر مونږ باغه پیش کو د قیامت کې لکه څنګه سورۃ زلزال کې الله فرمایي وکفا پوره مونږ بنا او پوره ده بنا مونږ حاسبین حساب کوونکی یعنی مونږ پوره په دمانه حساب اغستون کی ولقد بدا کی سرا اتینا مونږ ورکړي وا موسی علیہ السلام ته هارون علیہ السلام ته الفرقان یعنی حق او باطل په منځ کې فرق کوونکی او کتاب وضیاء او رناوا وذکرا او نصیحت للمتقین پرهیزګار خلق د پاره الذين ذا پرهیزګار هغه خلق دي یخشون چې غیریږي ربهم د خپل ربنا بالغیب بنل دو سرا وهم او دوی من الساعه د قیامت نه مشفقون يركون کی دي وهذا او دا قران ذکر النصیحت مبارک برکت ولد انزلناه جمغ نازل کړه دا اف انتم آیات له د قران منکرون انکار کون کی ولقد بتاکک سر اتینا ورکړی موږ ابراهیم علیہ السلام ته رشده پوید هغه هدایت دا من قبل وړاندې د موسی علیہ السلام دغه چې مخکې ذکر دا وشو وکنا موږ به باغبان عالمین خبوها ایسر کلا قال چې ویلی ابراهیم علیہ السلام لابي خپل پلاتا وقومه او خپل قوم ته ما هذه التماثيل ندیدا تماثيل مماثلت هغه شی چې هوبه د بل شان شکل جوړ شي بوتان مراد نه بوتان دي ندیدا بوتان التي هغه انتم چې تاسو له هغه هغه پوری یعنی هغه د پر عاکفو الناس یک لک انختی ور پوری کله انختی معنا کوي نو دلته کې بیا د خبره سره جوړیږي چې انختی تاسو دي بوتانو پوری یا منجوران قالو دی ویلی وجدنا مندلی دی مونږه آبا انا بلار نک خپل لها چې د دې عابدین عبادت کوونکیو د دې بوتانو بل دلیل سره خو نه دلیل زیات نه زیات هم دا اجازه موږ د پلان کې طریقه دا مخکې روانه ده بس هم دا کو قال او ابراهيم عليه السلام لقد بتاكي سرا كنتم يتاسو انتم تاسو واباؤكم ابلران كن دستاسو في ضلال مبين په گمراهي ښکارا کې قالوا دي اولي اجئتنا آیت راوړې د موږ ته بالحق صحیح خبره ام انت من اللاعبين او یا کته موږ سره ټوکی کوي ته ټوکی کوي رښتیا وایي که غب لګای او دا خبره چې ته کومه کوي قال اول ابراهيم عليه السلام بل ربكم بلکې ربكم رب دستاسو رب السماوات رب اسمانون والارض او دزمکی الذي هغه رب ده فطرهن چې تاسو پیدایش کړي ده وانا چې پیدا کړل دوی اشاره ده اسمانونو زمکه ته فطرهن دغه چې صيغه د مؤنث ته او د دواړه مخکې مؤنث ذکر شول رب السماوات چې رب د اسمانونو والارض او د زمکه الذي هغه رب ده فطرهن چې پیدا کړل دا وانا اوز على ذلكم بدی باندې استاسو من الشاهدين گواهانو نعما وتالله وقسم نه فعلا لاكيدن چې خامغه وز تدبیر وکما اسماءکم استاسو دی بوتانو د پاره بعد ورستو اندا چې تولوا تاسو واړوي مدبرین شاکون کی شکل تاسو لاړ شي د دوی و باقاعده یو میله بلګیدا او هغه میله کې ته بدی لاړل او بیا ځان سره خوراکونه ویوړل لکه څنګه موږ د پارکونو مارکونو ته زو یادې دغه خلک زیدي بوتانو ته یادې قبرونو ته زیارتونو ته نو خوراکي ویوړو خوراکي الته د بوتانو سره کې خورو او بیا دوی مشغول شول په خپل لوبو کې او په منډو کې او په مقابلو کې نيزه بازی و غیره هر څه بچوا نو موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام د دې وخت تلاش کړو نو دې ورغه په دې وخت کې واغ بوتان یو تبر رواغست ټوله مات او یو غټ بوتي پرې خودو او دا تبر هم هغه ته په دیولې باندې کې خودو ولې باندې ورته کې خودو نو چراغ نو بوتان مات دي او بعض چا چې ور پسې لګ اضافه کړی دا دومره خبره قرآن کې ده کنه
خو چا چې به د کیسې لګه اضافه کړی دا ناغدام کړی دا چې هغه خوراک راغسته او هغه د کوم چې دا غټ بوتو د په خله کې خو دی او داسي بهر دا وکنه واخو دا یقیني خبره وا چې دا بوت چې کومو دا پاتیو نو کله چې دوی دا چا په ګوره چیرې یو سړی دا سشته چې زمونږ د دې بوتانو مخالف دی وای تاسو راولې نو راي وستو چیرې وستو ته کړی دا کار نو هغه ورته حالات جوړول دي د پاره چې دې پښتنه وکي نو ورته ابراهيم عليه السلام وایي ته پښتنه وکي کنه دا ته بل چې په شا لا غوانه د بکړې دا کار ځکه چې لاس کې تبرم دی لکه څنګه چې مجرم په جرم کې 19 او اعلی قتل مرسره 19 نو اعلی قتل خود سره ده د بکړې نو دوی دا خبر نه شي کوله موږ ته نه پښتنه وکړو نو هغه دغه خبر اصل کې د ابراهيم عليه السلام متعاوا چې دې په خپل وایي چې دا خبرې نشي کوله او دانم نشي بچ کوله او دا نور چې مړ کول دام نشي بچ کوله نو دې تاسو عبادت کوئ دغه منظر الله تعالی پیش کړی دی فجعلهم بل جوړ کل اغوی جزادن ټوکړي جز ټوکړه الا مگر کبیرن اغه غټ لهم د دوی لعلهم دې لپاره چې دوی الیه د بت طرف ته یرجعون رجوع کی یا د ابراهیم علی السلام ته چاغې نه به پښتنه وکي او دا ور باندې ثابت شي چې دا هیڅ نشي کولای قالوا دی اولی من فعل هذا چا کړه دا بیالهتنا زمغه خدایانو سره جيبه خبره زمغه خدایان چا وهلی انه بشک ذال من الظالمین دوی ظالمانو نه قالوا دی اولی سمعنا چې مونږ نو اوریدل لري فتن د یو ځوان یذکرهم چې ذکر کیږي د اغه یقال له چې ذکر کوي د دوی د بوتانو یذکرو چې ذکر کوي اغه هم د بوتانو یقالو چې نو مغسل شي له هغه ابراهیم یعنی هغه ابراهیم وای قالو دی ولی فاتورای ولی به اغا علی اعین الناس دخل کو پوړاندې لعلهم دې لپاره چې دوی یشهدون گواہی ورکی قالو دی ولی انت فعلت تا کړه دا کار انت آیت فعلت کړه دا هاذا دا کار بالهتنا زمغه خدایانو سره یا ابراهیم قال اول ابراهيم عليه السلام بل فعله کړه دوی دا کار کبیرهم د لوی د دې چې کم ده هاذا دا فاسالوهم بتاس پختنو کې د دوی نه ان کان ينتقون کچری دی خبرې کون کی وی خبرې کولې شي فرجعوا بدی واپس شول الى انفسهم فلذانون تا فقالوا او ویل انکم بشکتاس انتم ممتاز الظالمون ظالمان یی زګه چې خپل ځان د خبره چې خبره خونده ټیک ته زګه چې دا خبره نشي کولای نو خپل ځان تر واپس شول سرکوزي شول ثم بیانو کسو دیخ قتقل علی رؤوسهم سرون خپل لقد بداک بشک علم تا تپوهیږي ما هؤلاء چې ندی دا بوتان ينتقون چې خبرې کوي قال اول ابراهيم عليه السلام افتعبدون ايتاس عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی ما دهغه لا ينفعكم چې فائدہ نشي در کولای تاسو ته شيء ده شي ولا يضركم او نقصان در سوال شي تاسو ته اف لكم اف ده پتا سبانه تف ده پتا سبانه لعنت ته افسوس ته ولما تعبدون نو داغه چې عبادت کوي تاسو پاغي باندې هم من دون الله سوا د الله تعالی نه افلا تعقلون ادمره تاسو نه پوهیږئ قالوا دی اول حرقوه ويسو زويدا ابراهيم عليه السلام وانصروا او مدد وکي الہتکم د خپل خدایانو ان کنتم فاعلین کچری تاسو دې کار کوونکی نو دا ور کې واچو نو قلنا موږ اولیا نار یورا کونی شت بردن یخ وسلاما او د سلامتی داس یخم نشي چې بیا یخنی باعث تکلیف دی ابراهيم عليه السلام لپاره نه د سلامتی جوړ شه علی ابراهيم په ابراهيم عليه السلام باندې یعنی اور بلکړو دا سينو چې بدره اونې وایچو د بدالي دلی وی کتلی وی چې دا اور بل شو بیا بدن روایتو کې خدام دی خلکو نقل کړی دي چې شپږ میاشتې خدای لپاره د اور د بلولو او تنظیم وکاو او دا ټول وختو کې به ابراهيم عليه السلام ته دا خبره کړی چې ګوره منشا او دا هغه په وجود دا اور ته ځان غرزوما خدا خبره نه منم دا نه منم فارادو به او دوی اراده کړی و دا هغه قیدن د چل فجعلناهم بس مونږه کړو د چل د دوی الاخسری ناکام یا ذلیلا ونجیناهم نجات ورکړو ادتا ان ابراهيم عليه السلام ته ولوتن اولوت عليه السلام ته ال الارض زمکی التي اغه طرف ته بارکنا چې مونږه برکت اچولې دی فيها باغ زمکه کې للعالمین د خلقو د پاره شام او فلسطین زمکه ووهبنا او موږ ورکړل له د اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نافل اضافي عمل ته ویل کیږي کنه به طور انعام ان اسحاق علیہ السلام زوی و یعقوب علیہ السلام وسه اضافه وکلن او دا ټول جعلنا موږ جوړ کړیو صالحین نیکان وجعلنا موږ جوړ کړل دوی ائمه
پیشویان مشران يهدونا دوی بلار خدلا به امرنا زمونږ په حکم باندې واوحینا او هی کړي ومږه الیهم دوی طرف ته فعل الخيرات عمل د نیک فعل د نیکی و اقام الصلاه او قائم قول د مانځه و ایتاء الزکات او ورکول د زکات وکانو دوی لنا موږ د پاره عابدین عبادت کوونکی. نو چې ابراهيم عليه السلام ثواب ګټو نو هغه ته بوتانو متول څه ضرورت وو خو چې دې تلی ملي ته ال د منډایو کې یا ملي کې ناشکری کوله یا شرک کو پکار چې ابراهيم عليه السلام ته د جمعات کې ګډ کې ناس ته ذکر کوله او یا نور عبادت کوله بل عبادت کوله خو نه دا مقرر کړی شی او په دې باندې چې دا بوتان ختم کړه او هر بوت چې ختمای نو اور بدان ته مخکې نه ګوره اور ګوره او د اور بیا چا په خلی کې اور دی او چا په عمل کې اور دی چا په جیل کې اور دی او دا ټول بدل ترازی او بیا الله تعالی تا اور کې ان شاء الله خیر ما چي هغه به خیر ما چي خو هر بوت چې ماته نتیجه به هم دکې دغه ځای نه بغیر خو د الله تعالی ازمایش راځي نه او کیږي نه پوره کیږي نه بیا وکانو ذو لنا من دفار عابدین خبر مانون کی عبادت کون کی ولوط نولط علیہ السلام ته اتیناهم غور کړه او هغه حکم حکمت و علم او علم ونجیناه او موږ خلاص ورکو هغه ته من القريه د کلی التي اغا کلی موږ خلاص کو كانت چې و هغه کله تعمل چې عمل وکاو الخبائث اډیر ګندا نران به نران تورتل انهم بشکدوا كانوا قوم سوء ان خلق ډیر بد فاسقین فرمانا وادخلناه او موږ داخل کو دی په رحمتنا په خپل رحمت کې انه بشکد لوط علیہ السلام من الصالحین د نیکانو ونوح نو کې صدنو علیہ السلام نوح علیہ السلام خبرهم یاد کا اذر کلنا دا چې आवाज وکړو من قبل دین وړاندې فاستجبنا نمونګه قبول کړل له د فرجناه او موږ आवाज سو انی مغلوب فانتصر سورۃ قمر آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 هغه کې आवाज کړو یعنی هغه आवाज هغه الله تعالی نقل کړی دی شکل دا आवाज کومګه قبول کړل आवाज د دعا د بیا موږ نجات ورکو د توا له هو د کور ولا وت من الكرب العظیم دا لوی غمنا د کرب لوینا ونصرناه او موږ مدد وکړو د من القوم الذين اغنا كذبوا چې هغه دروغ غنل به آیاتنا زموږ آیاتنا انهم بشکا غوی کانوا قوم سوء یقوم ډیر بد خراب قوم فاغرقناهم بهمغه غرق الاغوی اجمعین اټول وداود او داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام اذ هر کلا يحكمان شدید دوړو په فیصله کوله فی الحرف د پټی په باره کې د فصل په باره کې اذ هر کلا نفشت چې ترېدلی وي فيه باغ پټی کې غنم القوم غډ به زید یو خلق د قوم وکنا ومغا لحکمهم د غید فیصله شاهدین لدن کی ففهمناهما بمغا پوی ور کړی وا د دې دوړو کې سليمان علیہ السلام تا وکلن او دا ټول ان سليمان علیہ السلام او داود علیہ السلام اتینا ور کړی ومغا دوړو تا حکما حکمت و علما او پوها دا فیصله سوا دې باره کې خو تفسیرونو چې کوم نقل کړي دا باقاعده په قران کې او په حدیثو کې د دې ذکر نشته چې دا فیصله وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وی یا الله ذکر کړی وی خدا سے فیصله په خشوي دا چې دا ډول پلار اوس ویو کنه داوود علیہ السلام پلار او سليمان علیہ السلام یې ویو هغه معاملې کې څه کیس راغی او هغه کیس کې یو فیصله داوود علیہ السلام کړی وی او دا هغه فیصله د داوود علیہ السلام په مقابله کې د سليمان علیہ السلام فیصله تعالی تعالی او فرمایل چې ما هغه ته پوهه ور کړی و په دې فیصله کې او کما چې نقل کړي د مفسرینو هغه دا وا چې پټه وغه وخت کې یو فصل او یو سړی هغه فصل ته د بل سړی غړي بيزي داخلي شي او هغه فصل ورته ټول وران کړو او د پټي ولا شکایت وکړو د غړو بيزو د سړی خاوند په خلاف کې د داوود علیه السلام په دربار کې د پیغمبرو چې زما پټه اړه ولر او زما پټه تبا کړي نو داوود علیه السلام فیصله وکړه چې د پټي مالک ته د غړي بيزي د پټي مالک ته ورکړي زګه چې پټه تبا شوی دی فصل تبا شوی دی نو دیو جنازه په جرمانه کې ته د غړي بيزي واخله سليمان علیہ السلام ورته فرمایل چې دا فیصله کدی مقابله کې داسي وشي نو ډیره بهتره وي او څنګه وشي هغه دا چې دا غړي بيزي د پټي ولا وته ورکا څنګه چې تا ورکی د پي د وړي یا د چنوري فېدی وي ابده ته اخلي او دا کم چې د غړو بيزو خاوند دی د مقرر کې بدی پټي باندې چې پټي ورته جوړ کی میاش کې جوړي شپږو میاش کې جوړي کال کې جوړيږي نو چې کله د پټي دوباره بالکل تیار شي نو هغه خپل پټی تراشي او د خپل غړي بزو ته ورشي نو نه به تاوان شي د یو بل او نه به د حاصل کې د څه تکلیف ورسي
او دا چا د وجینا چې د پټی ته نقصان ورسېدو هغه د لپاره سزا صرف د پټی د جوړولو هغه مهنت شي او نقصان به نشي حق تلفی به نشي نو هغه ته اشاره ده هغه چې په روایتو کې دا قصه راغلي ده چې موږ پوهه ورکړي و سليمان عليه السلام ته حکما و علما وسخرنا او مونږه تابع کړیو مع داوود علیہ السلام سره الجبال غرنا یسبحنا چې هغه غرونه به هم تسبیح کوو او طیر امرغانو وکنا مونږه فاعلین د کار کوونکی د دې تفصیل مخکې په سورته سبا او په سورته صاد کې هم راځي صاد کې واقعم ذکر ده دا تسبیح څنګه کوو دومره ذکر خو الله تعالی دلته کړی ده خو داوود علیہ السلام ته الله تعالی ډیر بهترین आवाज ورکړو ډیر بهترین आवाज ورکړو دا غي د بهترین आवाज هغه ګون چې کوم پیدا کیږي په غرونو کې او بیا به فرشتي باقاعده د انا د مرغیانې داغه د خيسته आवाज د وجنه باقاعده براجم شي راکې بنسي لکه څنګه چې بلبل आवाज کوي او د نور هغه سره په سره باقاعده یا مونږه د نور شوی د کزلاک وغیرہ د आवाज لپاره نو د داوود علیہ السلام د ټولو نه بهترینو او د دې د आवाज کې به ملګرتیا کوله باقاعده ور سره غرونو د هغه مزید کیفیت خو دا سې چانه ده خدای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای وی چې دا کیفیت یې څو آیا چې داوود علیہ السلام ویلي اومدکه بغرونه ویلي یا صرف د گونج आवाज بدومره خسته وو لکه موږ د سپیکر وغیرہ برابر کو دې لپاره چې گونجدار شي आवाज هغه کې خوبصورتي راشي یا خسته راشي داسې وو د دې مزید تفصیل خو نشته یو حدیث کې صرف یو خبر اشته ده د قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې هغه فرمایي چې داغه आवाज ډیر زیات بهترینو او یو ورغه تلاوت کو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم داغه تلاوت واوردو او داسې ورته خاموش شو او بیا ورته ویلي چې الله تعالی د داوود غونته څنګه چې داوود علیه السلام ته الله تعالی خسته आवाज ورکړو داغه د خایز د आवाजونو الله تعالی یو आवाज ته هم درکړی خسته نو هغه आवाज خوبصورت او ډیر زیات خسته وو او څنګه چې الله شان سره مناسبه ده غرونه ورته تابع کړی وي چې تمر سره وای داسم کې دلی شي صرف داغه په आवाज کې په گونج کې ملګرتیا کوله هغه سم کوله صاحب ممکنه ده کې دی شي خو چې د سبا او د صاد دا ټول آیتونه برابر شي بیا سره په دی باندې پويږي او بعض خلکو دین دا دلیل جوړ کړی دی چې موسیقي جایز ده ځکه چې داوود علیه السلام موسیقي کړی و دا قران ډېر غټ تحریف ده نه داوود علیه السلام باندې کله دا ویل دي چې موسیقي کړی و او نه د غرونو باندې دا ویل دي چې هغه د موسیقي په بنیاد باندې یا موسیقي بنیاد باندې اس کړی و او دې لپاره هم دغه خبره چې سورته لقمان کې روانه ده او یا په حدیثو کې ده چې مزامیر دی او که غنا ده دا حرام ده بس اندومره ډېر ده چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې ویل دي او سورته لقمان کې به ان شاء الله دغه خبره راځي یا په سورته نور کې تفصیل سره ان شاء الله وعلمناه او موږ ته تعلیم ورکړو وطير او مرغان وكنا فاعلين او موږ د دې کار کوونکی وعلمناه او موږ تعلیم ورکړو دته صنعت لبوسن جوړولو د جامو لکم تاسو د پاره څه کمی جامې لتحسنکم اغه جامې چې بچ کی تاسو حفاظت کی تاسو من باسکم تاسو د جنگونو نه جنگنا دغه چې داوود علی السلام چې کمی زغری جوړولې نو هغه نه مخ کې به هم زغری جوړې دي خو داوود علی السلام په کې کونډې دا داوود علی السلام د زمانه نه شروع شوی وي هغه نه مخ کې بده کې دا کونډې دغه سیستم په کې نه وو او بیا الله تعالی مخ کې فرمایي چې موږ ورته نرمه کړی و نو دا نرمه کړی خو بعض خلکو دا دلیل بیان کړی دی چې طریقه ورته الله تعالی خو دلی و اباظ وای چې نه باقاعده الله تعالی داوود علیہ السلام ته دا طاقت ورکړی او دا غپوی ورکړی او چې هغه عامه اوس په براوه ته نرمم کړل او دبیم کړل دواړه د الله تعالی شان نه پایده نه کار دواړه د داوود علیہ السلام نه دی کار د الله دی او لا خو کړی نو دا څه به کړی یو کله دا بل طریقې خو کړی هغه څه به کړی دا الله شان نه د پایده نه او نه دا د جګړه خبره ده چې کني سړی په جګو کې چې نه دادا سیوا او کدا سیوا فهل انتم شاکرون نو یا آیا ای تاسو شکر ادا کوونکی ول سليمان او سليمان عليه السلام د پاره الريح هوا غاصفتن تیزا تجری چروانه بوا بامره په حکم د الله سره یا په حکم د سليمان عليه السلام سره ال الارض زمکتا التي غبارکنا چې موږ برکت اچولې او فيها باغی کې ان د شام د فلسطین زمکا وكنا ومنغ بكل شيء فرشبن عالمين علم لرنكي ومن الشياطين او د شیطانانو من اغا يغوسون چې غپی به وهلي ټپونه به وهلیا دا اوبو لمبلو په ذریعہ سره چې بندا داسې دن لاړ چې په اوبو کې له د پاره سليمان عليه السلام د پاره ويعملون او کار وکاو عملا کار دون ذلك علاوه دینا نورم ډیر کارونه وکول وكنا ومنغ لهم دا غوي حافظين حفاظت کوونکی الله ورته پریان تابع کړیو
او دې پیرانو نه بیکار اغستو دریاب نه ویهری جواهرات وغیرہ دا قسم شیونه به جمع کول او نور داسې مختلف کارونه به اعلی کول د سليمان اسلام به کول د الله په حکم باندې د دې پیرانو نه بیا غستل و ایوب علیہ السلام اظهر کلا نادا چې هغه आवाज وکړو ربه د خپل ربنا انی چې بشکه ز چې ما مسنی رسیدل دې ما ته الضر تکلیف وانت او ته چې کوم یې ارحم الراحمین د ټولو نه ډېر رحم کوونکی ارحم صيغه تفضیل د ډېر زیات د ټولو نه غټ رحم کوونکی دا د ایوب علی السلام د قسم په سورته صاد آیت نمبر 44 کې ذکر شوی دا او الته یو آیت نمبر 43 ختم یعنی 44 کې د ایوب علی السلام د الله تعالی د صبر کوونکی نه ویل دي چې لوی صبر یو ده دوانه الله تعالی بیماری راوستي وا شدید ترین تکلیف وده ده هغه تکلیف کې د دې بیبي د بچو او نور خپل خپلوان پر خوده صرف یو خدای پاتې وا چې هغه د خدمت کو هغه د خدمت کو او بیا د اصل خبر الله تعالی د صبر کوي چې سره د دومره ډېر تکلیفونو د صبر کړو او صبر معنی می تاسو ته د یعقوب علی السلام په کیسه کې کړي وا چې فصبر جمیل جمیل صبر هغه دی چې باغ کی شکایت نه وي نو دا دومره تکلیفونو سره چې دا مال او اولاد او دولت او ځان دا ټول ته علاوه غستل هغه باوجود ایوب علی السلام شکایت نه وکړي صرف دا دعا وکړه او دعا هم د سي عجيبه ده چې په دې کې د شکایت ذکر ډېر ان تاسو دعا وری ربه یعنی اے رب زما رب نه دعا کړې و انی بشک سچما مسنی رسیدل دې ماته الضر تکلیف وانت ارحم الراحمین او ته ډېر بهترین رحم کوونکی یعنی دا بخبره د دې خبره دلیل دی چې ته رحم کوونکی نو ما باندې رحم وکړي ما ته آسان اسماء ته کار آسان دي فاستجبنا له فاستجبنا بس مونږه جواب ورکړو یعنی مونږ قبول کړله دعا ده هغه فکشفنا او بلرکمږه ما هغه تکلیف به ما به هغه تکلیف چې وو من ضر د تکلیفنا فاستجبنا بس مونږه قبول کړله له دغه بلنا فکشفنا بمږه لرکړو ما هغه به چې وو هغه من ضر د تکلیفنا واتیناه مونږ ورکړو دته اهله کور ولدت ومثلهم او دته پشانت نور ما هم هغه سره رحمتن د رحمتو من عندنا زمون طرفنا وذکر او د نصیحت للعابدین د عبادت کوونکو د پاره و اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذل او ذل لفظی معنی نصیب والا د نصیب خاوند د برخي خاوند دا څوک د باره کې بعض خلک وایي د علیہ السلام او بعض خلک وایي د شعیب علیہ السلام او بعض بل پیغمبر باره کې یا د پیغمبر وو یا د پیغمبر نه وو دا ټول رائے مختلفو تفسیرونو کې دا ذکر شوی دي خو د برخي خاوند چې پیغمبرانو په لیست کې الله ذکر کړی دی معلومی کې چې پیغمبر او باقاعده او الله تعالی هم دومره ذکر کړی دی دنه اضافي ذکر پکې نشته بس هم دومره کافی ده او ذل کفل کل دا ټول من الصابرین د صبر کوونکو نو وادخلناهم او مونږه داخل کړل دوی اټول فی رحمتنا په خپل رحمت کې انهم بشکدوی من الصالحین د نیکانو نو وظنون او د ماهی ولا ماهی خوان اظهر کلا یونس علیہ السلام ته اشاره ده هر کلا صحابه چې د لاړو مغاضبن غصه کې په حالت د غصه کې فظن بس د ګمان کړو الن نقدرا چې مونږه بکنه دې راګیر نکو تنګي برانه ولو علیه بدبانه فنادا بد आवाज وکړو فی ظلمات باغتیارو کې الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او دا درې تیاری الله ذکر کړی دي چې دا وی یو د دریاب تیار یو د ماهی تیار او یو د ماهی د خېټه تیار الله وایي کبه دې دعا سره هغه دوزل دا دعا په دې دعا سره مان امداد غوښته نه وي نو تر قیامت پورې به امداد کوي په کشته کې په دې ماهی په خېټه کې وو دغه د الله تعالی دا هغه حکم چې الله پیغمبرانو تکي چې اوزه د کلینا کلی باندې عذاب راولما نو د عذاب راوستلو خبره خو ما کړې و خو ته میدانه ویلې چې ته اوزه او د دې د حکم نه د مخکې لارو نو پیغمبر د پاره هم دغه خبره کافی و نن چې ما کوم تاسو ته ابتدا کې تقریر وکړ بس هغه د لپاره کافی ده نو د आवाज کو لا اله الا انت سبحانك نستبل معبود مگر ته امت معبود امت ہی معبود یہ سبحانك پاکت انی بشک از چما كنت يمز من الظالمین د ظالمانو نا فاستجبنا نمنګ نجات ورکړو مونږه قبول کړل له دعا داغه ونجیناه مونږ نجات ورکړو هغه ته من الغم د غمنا دغه پریشانینا وکذالک هم دغه رنګ ننجی المؤمنین مونږ نجات ورکو مؤمنانو ته پس باندې په دې کلمې یو خدای کلمه مراد ده لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې هم ده چې حدیثو کې کوم ذکر شوی دی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم
د اسم اعظم فقې کې دغه دعا هم ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او الله وعدم کړی دا چې موږ غرنګي موږ نجات ورکو د غم نه د نور مؤمنانو ته هم څنګه دی چې دومره لوی پریشانی کې ګیرو او الله تعالی خلاص کو په دې دعا ذریعہ سره خو دې مراد یوازې د دعا ذکر کول نه دي چې ته صرف دا دعا کوا نه بس بیا به اخلاص کما موږ ټول مو د قران کریم د هدایت کتاب د نو صرف په الفاظ باندې د هدایت راغستلو کوشش کوو او یا دغه کې دعاګانو کې نه هغه احساس چې کم دی نبی صلی الله علیه وسلم ته شوی وو هغه یادګیرنه د الله تعالی چې کوم یونس علی السلام کوله نو تم د خپل ګناهونو او د خپل غلطیانو هغه احساس او د خپل ظلم هغه احساس او د الله تعالی د لویوالي هغه احساس د الله تعالی د معافي کولو هغه احساس ځان کې راولا او بیا دغه دعا کوه الله تعالی تعالی رحم وکړي وذکریا او زکریا علیہ السلام اظهار کلا نادا چې आवाज وکړه رب هو خپل رب ته رب ای رب زما لا تذرنی پر نقدما فردن یوازې تنها وانت او ته خیر الوارثین ټول نه وارث ورکون کوي وارث یې ته ټول نه بهتر او ورکون کې معنا مزه کوله چې هغه بچي غوښتل کنه ان الله تعالی زما د امات ادا سه اولاد راکې چې زما دغه کار وکي زه چې کوم کار کوم د دین دغه دعوت فاستجبنا له بس موږ قبول کړل دعا دا ووهبنا او موږ ورکړل له هغه یحیی علیہ السلام واصلحنا او موږ برابر کړل له د لپاره زوجه بیبی د هغه اسلام وکړل ځکه چې خدای محدود عمر تیر شي بیا هغه بچو پیدا کولو قابل نه وي نو موږ هغه قابل کړل د بچی پیدا کولو لپاره انهم بشکدوی کانوا یسارعون چې منډي وهلي کوشش کوو تندي کولا فل خیرات پنه کو کارونو کې ويدعوننا او دیب بللو موږ دعا به کوله زمونږ نه رغبن ورهبن په شوق سره رغبت سره مینې سره ورهبن درهب نه لکه څنګه رهبانيت ویل کیږي هغه چاته چې هغه د خلکو نه او تختی او ګډ کی کینی سیانو به کار کوو په یری سره وکانو ذو لنا موږ د بار خاشعين عاجزي کوونکی خشوع کوونکی ولتی او هغه خدا احسنت چې حفاظت کړي او محسنه وا او احاطه لکه مخکې معنا اون شول ده چې هغه حفاظت کوونکی وا فرجها د خپل شرمګه فنفخنا بس مونږه پوکې واچو فيها پاغي کې من روحنا د خپل روحنا وجعلناها او مونږه جوړ کړل هغه روحنا مراد دلته د الله تعالی روح مراد نه ده دا هغه حکم مراد ده یا جبرئیل اسلام ذری سره هغه حکم چې کوم مریم تعالی کړو وابنها او هغه په روایت کې راځي چې دې دې کې هغه پوکې ورکو دا چې جبرئیل اسلام نږدې شو او دې دې کې هغه ته پوکې ورکو مخامخ الله تعالی هغه سره حامل کړل وابنها او سوید اغي آیت النشانه للعالمین د خلقو د پاره ان بشک هذه دا امتکم یودلوا امه واحده دلوا امتکم دلوا استاسو امه واحده دلوا وانا اوذی ما ربکم استاسو رب یما فعبدون زما عبادت کوي وتقطعوا او دې ټوکړي کو دین خپل بیل کو تقسیم کو فرقه پرستی وکړه امرهم کار خپل یعنی دین خپل بینهم خپل من کې کلن دا ټول الینا من طرف تراجعون راتلون کی دی واپس فمن بسوک ته یا فسوک یا عمل وکي من الصالحات دنه کو کارونه وهو او هغه مؤمن هم فلا کفرانا نن شکر به نه کیږي لسعیه داغه د کوشش و انه بشکم له داغه کار د پاره کاتبوه لکن کیو وحرام او حرام دی علی قريه په هر یو کلی باندې اهلکناها چې موږ هلاک واغه انهم چې بشکا غوی بلا یرجعون برا ګرځي اغوی تا یعنی مونږه په دې باندې دوباره راتل حرام کړی دي چې اور عذاب نازل کو کني بیا براشي نه دا بنه کیږي بیا حتی درغه وخت پورې اذا هر کلا فتحت چې خلاصي شي یا اخلاص شي یا اجوج و ماجوج اجوج و ماجوج په باندې هغه دروازې یا اخلاص شي هغه وهم او من كل حدب هر یو غرنا ينسلون رامن دی بوئی خطا یا هر لار نه براز غلی یا هر پر زین برا کوزیږي وقت ربا او دوی بنشتي شي الواد وعده الحق وغیر اختیار او برسیږي دوی هغه وعده رښتینی تا فاذا هي نبسناساب هغه شاخصه بلغه بپاتی شي کلاو بپاتی شي موږ خپل ژبه کې ورته ټغه بپاتی شي نیغه بپاتی شي ابصار استرګي الذين ذو خلقو کفروا چې هغه کفر کړی وی لیا ویلنا هاي افسوس ته غوي بداسي بیا وای هاي افسوس ته موږ باندې قد پتا کی سره کو نو موږ فی غفلت په غفلت کې من هاذا د دینا ان دغه حال چې موږ باندې کم راغې بلکې کو نو موږ ظالمین ظالمان انکم بشکتاسو وما او هر هغه شی
تعبدون چې تاسو دغه عبادت کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه حسب جهنم دا سوزیدون کې د جهنم دی لرګي د جهنم دی ان دا ټول چې هغه شی چې تاسو عبادت کوئ هغه به هم سوزي نو دلته یو اعتراض راځي چې چا چې عبادت وشي هغه به سوزي نو د عیسی علی السلام عبادت شوی دی اومده غرنګنن تبا خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو دینه بیا څه مراد ده نو موږ که پښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نام شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کیو فرمایل شهاو هم چا چې عبادت کوي دا ټول بسوځي خو چا چې خلقو ته ویلی وی چې زما عبادت کوي چا چې خلقو ته دا تربیت ور کړی وي چا چې خلقو ته دې خبره احساس ور کړی وي چې زه ژوندې امامونه معنی به مې او چې مرشه ممر باندې بیا جوړوا قبرونه او وغیرہ وغیرہ او ما نه غواړم چې به امداد کولای شم نو دا به ور سره سوځي ځکه چې دا خلق د دې باندې دې پوي کړی نو او یا د خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کړو اخیری خبرو کې داغه چې کوم حدیث دي تاسو وګورئ هغه یو حدیث دام ده چې زما قبر نه عید جوړ نه کړي د يهودانو د عیسایانو په شان دي بغي باندې د الله لعنت کی هغه به د خپل پیغمبرانو نه عیدونه جوړول او هغه د پاره بیا تماشې به جوړول زما قبر نه داس جوړ نه کړي نو هغه خدا خودلی او عیسی علی السلام غو سره د دې کیفیت رسیدل نه دی الله اوچت کړي او دې خدای جوړ کړي نو دی وجنا هغه په دې عبادت کې دې سره شریک نه دي نو کچا دا کړي وي دنیا کې او دا کم چې دا زمونږ دا ډله ده نه دا باقاعده مخکې خلک دې ته جوړي چې بیا چې زمړ شمه چې بیا ترازی او بیا به شکرانه نذرانه مراوړي انتم تاسو له اغلرا واردو داخلي گئی به یعنی دا ټول چا چې عبادت کړی وي چا چې عبادت شوی وي لو کانا کچری وی ها اولئک بوتان الہتن معبودان ما وردوها نو دوی به نو ورتله د جهنم ته کله جو ادا د خدایان وي نو دوی به ول جهنم ته تلل وکل نو دا ټول فیها بده جهنم کې خالدون همیشه همیشه بوي لهم دې لپاره به فیها بده جهنم کې زفیر خو اسی عام معنا ډیر خلک چې راجمع کی او ډیر شور جوړ کی هغه چې کم مار دال وغیرہ کوي عام طور باندې استعمال دي تکي او لفظي معنا چې کومه دا چې کله په سختي ګرمي کې سړی د ګرمي نه تنگ شي او دې په کې کارم کوي او دا هغه وخت کې اسویله کوي داسي د ډیر تکلیف نه او د ډیر ګرمي نه او د ډیر ستړي نه لفظي معنا هغه ده او دا دواړه کې فیدونه په جهنم کې دي جهنميانو باندې الله دې موږ تاسو غنه بچ کړي وهم ذيب فيها بده کې لا يسمعون اسنا اوري د ډېر د شغو د شور او د غوغا او د خپل غ تکلیف د وجنه ان الذين كانوا كسان سبقت في مخنا ثابت شوی ده لهم ابو د پاره ان الذين بشکا کسان سبقت چې مخکنا مقرر کړي شوی ده لهم ابو د پاره من زمون طرفنا الحسنى لکی کول اولئک هم د خلق بي عنها چې اغاب لری وی عن حد د جهنم نه مبعدون لری بساتلی شي بعید وی او لری وی لا يسمعون نبو اوریدوی حسیسها आवाज سرسراحت هغه आवाज چې ډیر معمولی اشاره هم وي هغه به هم نو اورید جهنم نه مراد سره ان ډیر لری بو ساتل شي د جهنم نه او هم دوی په فيما په هغه کې اشتهات چې دی غواړي انفسهم زرونه د دوی خالدون همیشه همیشه بوي لا يحزنهم دوی به غمجن نکی د قیامت د سختیانه غمجن مینه کی د قیامت د سختیانه الفزع الاکبر اغا ویرا چې ډیر لوی د قیامت ته وتتلقاهم او دوی به ملاقات کی الملائکه فرشتي به ملاقات کی دوی سره او دا ورته وایي هاذا یومکم الذی کنتم توعدون چې دا ورځ تاسو الذی هغه ورځ دا کنتم چې وای تاسو توعدون چې وعده کول شو تاسو سره یوم په هغه ورځ نتوی چې مونږ برا اون غړو السماء اسمان تطوی سجلی په شان درا غختلو د کاغذ لکه څنګه چې مقام شي او سړی دا فایل راټول کی راوین غړي راتاوي کی عمده غرنګي للکتب د لیکلو یا د خطونو یا هغه شی چې باغی کې راکمه لیکل کړي شي وي د دنیا کې کمال څنګه بدانا اول ځل موږ پیدا کړیو اول خلق اول تخلیق نعيده دوباره موږ اوس پارو هغه شان یعنی دوباره موږ پیدا کو هغه په اولنی حالت کې وعدن علینا دا وعده په موږ باندې ان كنا بشکیو موږ فاعلین د دې کار کوونکی ولقد پتا کی سرا كتبنا موږ لیکلی دي په زبور په زبور کې من بعد ذکر اوست د نصیحتنا ان الارض بشک ازمکا دا د ازمکه نه مراد ګوره د قیامت ازمکه ده دا د دنیا ازمکه نه د جنت ازمکه یرثها وارثان بوي د اغي عبادی بندگان زما الصالحون کان
لکه چې بعض خلکو د امدی آیت نه غلطه تشریح کړی دا چې دا کم چې بادشاہان دي الله دې سره وعده کړی دا چې دوی به صالحان وي او دا کم چې د نکانو خلکو ته وعده الله حکومت نور کوي دا د دې دلیل دی چې دا صالحان نه دي او دا ناکاره بادشاہان چې کوم دي دا چې ورکړی دی الله تعالی نو دا د دلیل دی چې دا نکان دي ځکه چې الله ورکړی دی نه دا د مراد اخرت مکه ان فی هذا کرن پدې کې لبلاغن البته ډیر لوی خبره ده لقومنا قوم د پاره عابدین چې هغه عبادت کوونکي دي زمونږه او د دې دلیل په سورته زمر کې هم د وسیق الذین او ارګل چې جمع شي هغه کسان او د غرنګ په نور آیتونو کې هم د قرآنی کریم نه لکه سورته مؤمنون کلا فرمایي چې اولئک هم الوارثون هم دغه خلق به وارثان الله تعالی نه صفاتونه ذکر کړی دي د نیکان خلقو او بیا الله تعالی د وراثت ذکر کړي سوره مومنون آیت نمبر اول نه تر یو لسم پورې کتا سو غري همدارنګه سوره مریم کې هم تیر شوی دي آیت نمبر 33 پتم چې تلک الجنه التي نورث من عبادنا دا جنت هغه چې موږ به وارثان کو د خپل بندگانو نه د هغه وما ارسلناک او نه لګلې تمغه الا مگر رحمت للعالمین د خلقو د پاره دنیا او آخرت کې دواړو د پاره او ټول له رحمت د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قل ورته وایا انما بشک خبر ده بلنه ده یوحا وحی کول شي الی ما طرف ته د دې خبره انما بشک خبر ده بلنه ده الہکم معبود استاسو الہ واحد هغه معبود د اکیو فهل انتم مسلمون آیاتاسو مسلمانان یې تابعدار یې دغه فإن تولوا بس کچری دی واوړي فقل بس او یا اذنتکم چې ما خبر کئ تاسو علی سواء په برابر خبره باندې یعنی علی اعلان خبر ورته وکا ان ادری چې زنه پویګما قریب چې آیدان نږدې ده ام بعید یا کلری ده د آیت معنی لګ بیا وره وضاحت خنو شو فإن بیا کچری تولوا دی مخواړی فقل بیا ورته وایا اذنتکم چې ما تاسو خبر کړی اطلاع می د درکړه تاسو ما خپل پیغام رسانی تاسو ته وکړه علی سواء په خه طریقې برابر طریقې سره یا علی الاعلان خبر واضح الفاظ سره او دومره می خبر کړي اوس تاسو وایي چې زیاده کلر دې د دې خبر علم ماته نشته وان ادري او نه پوهیږم زه قریب چې آیدان دې ام بعید او کلر دې ما توعدون هغه شی چې تاسو سره وعده کېدلی شي انه بشک اغاینی الله تعالی علم پوهیږي الجهر بخکارا من القول ذ خبرنا ويعلم هغه پوهیږي ما په خبره باندې تکتمون چې تاسو پټوي وان ادري او زه نه پوهیږم لعله چې شاید کې دې شي چې هغه فتنه یو ازمایش دی لکم تاسو لپاره ومتاع او فائدہ الہی تر یو وخت پورې قال اولی پیغمبر ربي اے رب زمغا احكم فیصله وکا بالحق په حق سره وربنا الرحمن او رب زمغا ډېر مهربان دی بادشاہ زمغا رب زمغا هغه مهربان بادشاہ دی المستعان داغینه مدد غختل شوی دی علامه بغشبانی تصفون چې تاسو بیانوي بس دایت به سبا ته شو ان شاء الله ستړیم شونان لري سوره حج به ان شاء الله سبا ته وي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ابګا یو حدیث پختنه تاسو کړی و چې مدینه کې یعنی په حرم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مونږ په زرو باندې ده که په 500 زرو باندې ده نو خبره هغه دواړي صحیح دي بخاری شریف کې چې کوم حدیث ته هغه کې 1000 باندې ده بخاری شریف کې د مدینه شریف کې منځ کول ثواب د په 1000 باندې او په مکه کې د په 1 लाख باندې او درې جمعتونو ذکر په بخاری شریف کې چې کم کړي ده هغه په یو حدیث کې مسجد نبوي او بیت الله او قباء ده او په بل کې بیت المقدس ده صحیح شو په ابن ماجه کې او میا صاحب دغه خبري کړي ده غنه راغسته مفتی صاحب نه باقاعده چې هغه حدیث چې کم د 50000 ده دا په ابن ماجه کې ذکر شوی ده او ابن ماجه هم د حدیثو کتاب ده بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سورۃ حج الحمدللہ شروع کو ول تعالی دې موږ تاسو ته آسان کی ول تعالی دې خپل رضا باعث وګرځي او موږ تاسو ټول ته الله تعالی عمل کولو توفیق راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ويرغي ځانونه بچ کئ ربکم درب خپلنا. دا تقوا چې کله د یاره په نوم باندې راشي د دې مطلب دا نه وي چې کني الله تعالی دا سي چرته خوفناک او دا سي نعوذ بالله خونخوار او نعوذ بالله دا سي ظالم وغيرها. د دې مطلب هغه تیزی کې موږ ځانونه بچ کئ او وایو دا اصل مراد دا چې ګناهونو نه ځانونه بچ کئ. او د تقوا لفظي معنی هم د لفظي معنی بچاو ده. تقوا لفظي معنی بچاو د وړو او د غټو ګناهونو یا هر هغه کار نه سړی ځان بچ کی چې هغه باعث الله تعالی د ناراضګي ګرځي. کاغه کار د کولو په حالت کې وي او کده نه کول د پاره هم وي. لکه مثلا مونږ کو نو دا کول دي د منځ نو دا کار کول دي د پاره دي چې الله ناراض نشي. دا څنګه چې اونکو د الله ناراض نشي. همدارنګه دروغ ویل د نه ویلو کې د الله تعالی رضا ده او په ویلو کې د الله ناراضګي ده. نو تقوا لفظي معنی تاسو هر وخت یاد ساتئ بچاو پرهیزګاری. ربکم درب خپلنا ان بشکا زلزلۃ الساعه زلزلہ د قیامت خوځیدل د قیامت یا جټکا د قیامت شیء د یو شی د عظیم ډیر لوی دا واقعه د ډیر لوی واقعه ده. او دا په نورو سوراتونو ابتدا کې هم الله تعالی مدارنګ خبره کړې ده لکه سورته قارعه کې القارعه مل قارعه امدا غرنګ اذا زلزلت الارض زلزالها یا اذا وقعت الواقعه مختلف الفاظو کې زلزلہ اڑا چغا او یو هیبتناک आवाज دا ټول مانو باندې الله تعالی استعمال کړی دی. دا به قیامت اغړم بنیش پلي وی چې کومه تب الله تعالی حکم وکي اسرافیل علیه السلام ته او دا بړم بنیش پلي وی دي سره د هر شی وران شي هر شی به ورځيږي اسمان او د غرونه او زمکه دریابونه دا هر څه به ختم شي. هغه طرف ته اشاره چې دا یو لوی واقعه ده. یوم پدغه ورځ به ترونها تبګوري هغه تزهلو چې هغه به وګرځي یا هیر بکی کلو مرضعه هر وا پي ورکون کی په وخت د پي ورکولو کی لکه چې مرضعتين ده او مرضعتين لفظي معنا هغه مرضعه چې هغه دوران د پيو کی یعنی صرف یو خزه خو ماشوم د پي ورکي په ضروري نه چې ماشوم په غېږي کې پروتي داغه او ماشوم د هغه پتی باندې خله لګولي نه د مرضعه کې لفظ کې هم دا خبره پراته ده چې دی په دوران کې ماشوم بغېږي ته پروت وي سینې ته او غیب پیس کی په دې وخت کې هغه وګورځي هغه ماشوم او وګورځي هیر بکی هر وا پي ور کون کی په وخت پي ور کولو کې عما یعنی کم یو شي هغه ارضعت چې کوم ته پي ور کړی وي وتدعو او کی بغدي او وګورځي کل ذات حمل هر وا ذات حمل د حمل ولا یعنی هر حامل قضا حملها حمل خپل د دې چغنه د دې hebatنا دغه خېټه نه به حمل وګورځي او هغه بچي به پریدي دغه خزا چې کومه پي ور کوي. وترن الناس او تبغور خلق سکارا چې کني نشکی دي وما هم او نبوي دوی بسکارا نشکی ولكن او لیکن عذاب الله عذاب الله تعالی شدید ډیر سخت دی. دا د عذاب اصل کې د قیامت غړو باندې حصہ دا دغه سختی په بنیاد باندې دا کیفیت په دې خلکو باندې راشي. ومن الناس او ذن د خلقنا من هغه څوک دی یجادلو چې جګړه کوي فی الله د الله تعالی مبارکی بغیر علم پنا په سرا ويتبعوا او غیر روان دي پیروي کوي کل شیطان د هر یو شیطان مریض سرکشا کتبه فرض کړي شوی دی علیه بد باندې انه چې بشکا من اغتوک تولاه چې هغه دوستی او تولاه چې هغه دوستی او کی د سره د شیطان ته اشاره ده یعنی چا سره چې دوستی او کی د شیطان فانه بد بشکا هغه یضله گمراه کی د شیطان ويهديه او لار او خید سړی دا الی عذاب السعیر عذاب د اور سوزون کې سعیر لمبه وهون کې سوزون کې اور
نو دا شیطان ورته لار اوخی کم طرف ته هغه اور طرف ته چې هغه لمبو ولا اور ده هغه سزا طرف ته چې هغه سزا په نتیجه کې اور ده یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم کچری تاسو فی ریب فشکی من البعث دبعثت دوباره را پاسې دونا فإنا بشکمغه خلقناکم پیدا کړی وای تاسو من تراب دخټنا ثم بیا من نطفه د نطفینا منینا ثم بیا من علقه د ویني یوې ټوکړینا ثم بیا من بدعه د غوخي ټوکړینا مخلقه جگہ تخلیق کړي شوی ان روغ جوړ شوی وي وغیر مخلقه او هغه چې نه جوړ کړي شوی شکل انسان ور کړی شوی وي یا شکل د انسان ور کړی شوی نه وي لنبینا دې لپاره چې مونږه ښکارکو لکم تاسو لپاره ونخر او بازو تمغه ایثارواله ورکو را ایثاری کو فل ارحام پرحمونو کې ان څوک مونږه دینه مخ کې اسقاط حمل وشي هغه ماشوم اور دی ځای شي ځنه جوړ یو ځنه نوی جوړ او ځنه تمغه په میاند په دې خېټو کې قرار ورکو الته پاتې کو دنه همیاشتو دنه همیاشتو ولس ورځ پورې او هغه بیا باقاعده ساوخت دی او باقاعده انسان په صورت کې پیدا وشي نارمل طریقې سره ما نشاء او څغړونګه الی اجل تریونټی پوری مسمن مقرره ثم بیا نو ان هغه شی د معنا تصویر بیا اوري چې هغه مخکې ټکه منځ کې پاتې شي ایثار کومګه فل ارحام په خېټو د میندو کې ما نشاء او هغه چې مونږ وغواړو یعنی څه چې مونږ وغواړو الی اجل تریونټی مسمن مقرره پوری ثم بیا نخرجکم منگر وبس تاسو طفلن ماشوم الگ بچے او نرو خد دوړو ته استعمالي ثم بیا لتبلغوا تاسو بلغت ورسیږي یا ورسیږي تاسو اشدکم اغه سختی عمر یعنی ځواني خپلتا زبانو بني سر کی لفظي معنی کوشش کوما دویمه بیا په الفاظ نه کوم مراد وي دریم ځل بیا کوشش کوو چې محاوره وشي او چونګي جلدی ډېر وي نو کله صرف لفظي معنی وشي کله محاوره وشي او دومره وضاحت تاسو تکي ان شاء الله او تاسو پوهیږئ الحمدلله تاسو اورئ بار بار ومنکم او ذن استاسنا من اغزوک دی یتوفا چې هغه مرشي ومنکم او ذن استاسنا من اغزوک دی یردو چې هغه واپس شي الی ارذل العمر هغه اخر د عمر ته رزیل د عمر ته هغه عمر چې هغه کې انسان په خپل کنټرول کې نه وي غورځیدلې وي کمزورې وي خپل پرده یا خپل حاجتونه هغه خپل ځان ته رسول نشي مجبور شي محتاج شي د بلچا هغه ته ارذل عمر وای او دې عمر نه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پناه غوښتي ده په خپل دعاګانو کې چې الله تعالی هغه عمر ته عمره صحیح چې هغه ټول نه رزیل د عمر دی چې باغی وخت کې به بلچا ته محتاج یم او د خپل پرده خپل نشم جمع کولای ساتلې او خپل حاجت خپل ځای ته نشم رسولې الله دې موږ تاسو دغه نه بچ کی حالت نه من بعد علم یعنی څوک د عمر اخري حصے ته ورسو او څوک بلاره کې مړکو د کال 2 کالو 6 کالو 500 کالو 7 کالو فاذا بهر کلا من بعد علم ورستو د علمنا الى ارذل العمر لکي د پاره يعلمو چې د پوهیږي پوښي دلته لا په معنا ده نه ده لکي لا يعلمو د پاره چې پوي نشي دا من بعد ورستو علم د پوهیدونا شیئا بيد شی دا خو د دې لفظي معنا شو دا سره سره د دې چې د عالم وو سره د دې چې د تعلیم یافته وو سره د دې چې د عقل کار کو خو چې دی عمر ته ورسید بیا بدلته دی نه پوي دنه بیا ماشوم جوړ شي یا علما لا محمد زبر ده لکه لا يعلم د دې لپاره چې د علم حاصل اپوی نشي من بعد علم ورستو د علمنا یا سره د علمنا شیئا به هیڅ شی باندې وتر الارض او تبغور اسمکا حامدتن چې اوچدا فاذا بهر کلا انزلنا چې موږ راوستو علیها باغ باندې الماء اب اهتزت چې اغار اخذيږي وربت او بیا را اوپړسیږي را اوټوکیږي ومبتت او بیا را زرغونه شي را زرغونه کی د ازمکا من کل زوج د هر قسم جوړي بهیج خستنا د بوټي ته نشانه ده کله چې ازمکی کې دنم غواچو اټور نو ولا ازمکه او خوځي بیا غنه ورته خپل ازمکه را او پړسي بیا غنه ورته هغه ابوټه یا بغه سر کې غزړې پروت کی هغه مغسي هغه ته اشاره ده دا څوک کوي د الله تعالی کوي او دا مثال ورکو هغه چا سره چې کوم انسانان دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان وفات شي نو د وفات نه بعد د په قبر کې ټول خاوري ایری شي ختم شي سوا د ملې د تیر اخیری اډو کې سینا اخر حصہ د ملې تیر اخیری حصہ دا پات کی او دا بیا په قیامت کې باقاعده داسې انسان الله تعالی را زرغون کی لکه څنګه چې په دې دنیا کې بوټي را زرغونی کی د خاورنا او د پټینا ذالک دا بان الله ذکر چې الله تعالی هو الحق او مغه حق او مغه اشتیا ده وانه بشک او مغه یحیی ژوند کول کوي الموت د مړو ته هغه مړي ژوند کوي وانه او بشک هم هغه على كل شيء بهر یشبانی قدیر قادر ده وان الساعه او بشک ورځ د قیامت آتیه راتلون کدا لا ریب شک شوب نشتا فیها باغی کی وان الله بشک الله تعالی یبعث رباب سی راجوندی بکی من اغتو فی القبور چې په قبرونو کې دي دا اوس ګوره دا مخکې دوه مثالونه تیر شول دا هغه مثالونو به الله تعالی پنځه شیونه دلته ذکر کړل چې دا د پنځو شیونو لپاره دی اول دا چې الله حق ته بان الله هو الحق دویم دا چې الله تعالی به مړي ژوند کوي وانه یحیی الموت دریم دا چې الله په هر شي قادر دی وانه علی کل شیء قدیر دریم دا چې قیامت برازي وان الساعه آتیه لا ریب فیها او دریم دا چې څوک مرشیا به ژوند کیږي وان الله یبعث من فی القبور دا پنځه دلایل الله تعالی په دې کیفیت کې بیان کړل کوم چې د بوټي را ژوند کېدل او هغه نه مخکې به د انسان د اول نه وخت تر اخره پورې نو څنګه چې دا دنیا کې تاسو د انسانان تاسو مخې ته دی ګورئ خبر یې دی یا د غرنګ د اسمه تاسو مخې ته دا ګورئ او دا الله تعالی را پیدا کړی زړه چې شي باغ کې څه وي نه باغ کې اډو کې وي نه باغ کې ونه وي نه باغ کې خود وي نه میوه وي هیڅ شي پکې نه وي دومره شانتي زړه وي دومره دانه وي په جگہ هغه کې اورځي زمکه کې او بیا غنه ورس لوی ونی جوړ شي نو دا لوی ونی الله تعالی کم دینه را جوړ کی کم دینه د مواد الله تعالی را جمع کړل نومدارنګي کتا سودا خیال وی چې انسان خاوري ایری شي دا او به جوړیږي نه نو هغه نه لګان تاسو ولګوي اغوالونه تاسو اندازه ولګوي ومن الناس او دنه د خلقنا من اغسوک دی یجادلو چې هغه جګړه کوي فی الله د الله تعالی مبارکی بغیر علم بنا په سرا ولا هدن او نه په هدایت سرا اننا هدایت ورته شوی دی او نه علم سره شته دی ولا کتاب او نه د کتاب منیر روخانا کتاب دلیل مر سره نشته علم مر سره نشته هدایت مر تعالی نه کړي هغه باوجود الله بارے کی جګړه کوي چې کني الله بجوندي کولونه کی الله برا پاسولونه کی او دا کمیات بکیږي څنګه او دا برازي کله وغیرہ ثانیه عطفیه دا توون کی د خپل سټ دی ثانی خطبیان تا تاول ته ولته کی خبر غول وتا خبر غول کی دی د خپل سټ د قبر د وجنه د نه منلو د وجنه لیذل د د پاره چې د گمراه کی عن سبیل الله د الله تعالی د لارنا نور خلق لهو د پاره په دنیا کې په دنیا کې خزيون شرمندگی وی ونذيقه او مونږ به اوسکو دتا یوم القیامت په ورځ د قیامت عذاب الحریق عذاب سو زون کې ذالک دا بما په سبب دی هغه قدمت لګلی دی وړاندې یادا کا تاسو له سونو دواړو وان الله بشکل تعالی سشدا زکا خزيون دا شرمندگی ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق دا زکا چې استولې دي تاسو په خپل لاسونو باندې وان الله بشکل تعالی ليس بالظلام للعبيد نه د ظلم کوونکې په خپل بندگانو ومن الناس او ذن د خلقنا من هغه ذوق يعبدو چې هغه عبادت کوي الله تعالی على حرف لفظ منا کنارا غاړه حرف کنارا په کناره باندې عمل کوي او ورسته آیات کې الله تعالی فرمایي دا سي روان وي لکه دا کناره ده دلته تاسو ګورئ په دې باندې عمل کوي دا سي روان دي خو چې دلته فائدہ ملاو شي اسلام طرف ته رخصت شي او که کفر کې فائدہ ملاو شي نو کفر ته ورزي نو نه اسلام کې پورا نه نوځي نو کفر کې پورا نه نوځي بلکہ فائدہ وی نو ځکه په دې کناره باندې مزل کوي چې هر طرف ته فائدہ ملاوي او ته قدم تا وي هر طرف ته فائدہ ملاوي نو چې کله اسلام کې ته فائدہ ملاو شي مون شروع کی کاروبار خشي او سورہ یاسین صاحب تلاوت کوي بیا کار خو چلےږي تبلیغ کې لاړ شي بیا کار خو چلےږي وړي خره باندې راغله د اسلام او ډېر خره باندې راغله او دا ختم کړي او قبول شو او سار به سورہ یاسین ویل او قبول شو وغیرہ وغیرہ نو دا دنیا هم د دین هم د دنیا د لپاره استعمالي دنه د دنیا ګټه غواړي صرف او په دې کناره باندې لګیږي عمدا سره کچېره داس یو نیک عمل وکي
چې دا هغه نیک عمل په نتیجې کې د مالی نقصان ورسیږي. مثلا د تبلیغ کې لاړو نقصان یې وکړو، مونږ شروع کو نقصان یې وکړو، ګیره پرې خدا نقصان یې وکړو، یدا سينور نو دی وای ما باندې خرانه ما باندې خرانه او بیا واپس راځه، واپس بیا کفر ته راځه. هغه طرف تعالی فرمایي یو هغه او چې هغه بالکل منکر دی او یو دا سړی دی چې هغه په کناره باندې عمر تیري، هغه عبادت کوي علی حرف بغاړه باندې په کناره باندې، فإن اصابه بس کچیر اورسیږي هغه ته خیر او خیګړه خوشحالي نیکی، نو اطمئن بیا مطمئن شي، خیر و اطمئن بیا مطمئن شي، اطمینان حاصل شي دته په هغه باندې په هغه نیکی باندې. یعنی نیکی کوي د دنیا فائدې لپاره. خبر ډیره اهمه ده، الله تعالی دې موږ تاسو کوی کی دنیا فائدې لپاره نیکی کوي، نه چې دنیا کې فائدہ ورسي بیا وې ډېر خدای. حالانکه نیک عمل د لپاره ضروری نه ده چې تاسو بدل په دنیا کې ملو شي، دا ضروری نه ده. البته الله احسان ده چې الله تعالی د دنیا کې فائدہ درکړي، نو د الله تعالی د شان نه بعید نه ده، د الله د شان نه بعید نه ده. خو خپل مقصد بدانه وي چې ماته دنیا کې دنیا او آخرت دا دواړه الله تعالی نه غوښتل پکار. دنیا کې الله تعالی نه یو حاجت ورکوټه دومره ولی نوي. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې تاسو لارې کې ځئ تاسو د سپلو مزه اوشليږي، دام الله نه امداد غوړي چې الله سره امداد وکړي. او دې من علاوه لوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لوی دعاګانې کړې په امني قرآني کریم کې ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، ما د په دنیا کې خوشحالي راکې، خیر راکې، کور راکې، څه چې ته غواړې دنیا کې د حلالو. همدارنګه پیغمبر اسلام دعا ده اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، الله ما په حلال باندې مالدار کړي، د حرام نه ما بچو ساتي. همدارنګه دعا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم رب اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، چې الله تعالی ما ته مغفرت نصیب کړي او ما ته په کور کې لویواله راکړي او ما ته په رزق کې برکت راکړي. دا سينورم دعاګانې دي دنیا د پاره. نو دې مطلب دا نه چې کنه دنیا خالصه پرېدا او ځان عیسایانو په شان ته راهب جوړ کا او دنیا خو خوامه، نه دنیا مغواړه الله نه، اخرت هم غواړه الله نه. پستا نیک عمل د دې اصل مقصد به اخرت کې د کامیابی وي، چې تا د پر اخرت کې کامیابی ملاوي شي او دنیا کې هم الله تعالی نه کامیابی غواړه. خو کدا د دنیا کې د استاد نیکی په بنیاد باندې بدل نه ملاويږي، نو دې مطلب دا نه وي چې کرستان نیکی نه ده، دا مطلب نه وي. دا الله ازمایش ته، الله ازمایش تکیدای شي تاسو هم دې کله ازمایش کوي چې ته دا نیکی کوي، مدري غزا په تکلیف کې راولم او چې دا د نیکی د الله رضا ده پاره ده او د دنیا ده پاره ده، نه ته به خپکی ګما. کچيري ورسیږي د خوشحالي نو مطمئن شي د خوشحالي باندې. و ان اصابته کچيري ورسیږي د فتنه تکلیف مصیبت ان قلبا نو بیا الټو ګرځي علی وجهه په خپل مخ باندې پسټ شي خالص واوړي په خپل مخ باندې، خسرت دنیا نو نقصان یو کو د دنیا والآخرت او د آخرت، دنیا او آخرت دواړه لاړل. ځکه چې یقین نو او عمل لپاره خو یقینو دغه په کار د مخکنه. ذالک دا هو الخسران المبین، دا نقصان ډېر لوی. یدعو دی رغواړي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما هغه لا یضره چې نقصان نشي رسول ایدوتا، ولا وما او هغه لا ينفعه چې پیدا نشي ورکول ایدتا. ذالک دا هو الضلال البعید، هم دا گمراهی د ډېر لري. یدعو دیرا بلی لمن اغسو ضره چې نقصان ده هغه اقرب ډیر زیات یا ډیر نږدې ده من نفعه دغه د فائدونا. الله په مقابله کې دوی چې څوک راغواړي داغه نقصان ډیر ده، حال دار چې ډیر فائدې ده پر راغواړي. والله تعالی فرمایي چې فائدې دومره ډیر نشته لکه څومره چې دغه نقصان ده. نقصان ورته ځکه چې هغه فائدہ هم نه کوي او الله هم ناراض شي، او چې الله ناراض شي نو آخرت تباہ شو، نو آخرت چې تباہ شو که دنیا ته ملاو شو هم نو لګره هغه هم لګره هغه مداخلت په مقابله کې. لبئسا ډیر بد ده المولا دوست دا کم چې ځان ته نیولې ده او هغه نه ده مدد غواړي. ولبئسا او ډیر بد ده العشیر ملګری ده. عشیر لفظ من هم نشین او معاشره ته هم ځکه معاشره وایي چې کوم یو بل سره کینو باسو او جمکی کو کور کې وغیرہ محله کې، نو ځکه دا هغه نه ده چې موږ یو بل سره کینو باسو او بیا ژوند تیرو. ان الله بشکل تعالی يدخلوا داخل بکی الذين اغکسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي نه جناتن باغونو ته تجری چې بهیږي من تحتها داغلان دي الانهار نهرنا
ان الله بشکل تعالی يفعلوا کای اغا ما هغه یرید چې هغه اراده وشي څه چې وغواړي هغه کوي هغه نه ته تاسو نه شي کولای او هغه ته د چانه تاسو پوښتنه ضرورت هم نشته من کانا سوک چوی یظنو چې هغه ګمان کوي الله ينصره دا چې کني مدد بونکل شي د مدد بونکی الله ولا تعالی په دنیا په دنیا کې دا آیت دا کوم چې تاسو وسووري د آیت نمبر 11 تشریح ده لکه من کان یظن الله ينصره الله سوک دې دا ګمان کوي چې کني د به سوک امدادونه کوي الله تعالی نو دې لپاره چې تاسو ورستو هغه 11 نمبر آیت وګورئ بیا تاسو پوهیږئ خسرت دنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس ما يعبدون بعد داغه باندې کې او دلته د هودا ضمیر چې کوم درجه ده دا محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته ده هغه خلق دا ګمان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکي چې کني مدد بونه کړی د سا الله تعالی په دنیا والآخرت په دنیا او آخرت کې اوس تاسو پوه شئ هغه په شک باندې عمل کوي او هغه دا شک دی چې د سړی سره زمل ګرځیا کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د سره به الله ملګرتیا وکي کوو بنه کی زه به کامیاب شي که کامیاب بنه شي ګټه به اومندو کومه د مند وغیرہ وغیرہ ناغي بنیاد باندې دا خبره کوي نو دلته ابو زمیر محمد صلی الله علیه وسلم ته او خبره څوک کوي هغه مخکینی چې کوم لسم نمبر آیات کې ذکر شوی دی فلیمد فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او آخرت کې آیت دا لګران دی مشکل دی دا ټول چې ختم شي به تاسو پوهیږئ ان شاء الله په دې باندې والآخرت او آخرت کې فلیمدد بس دې دی واچي یا وګد کی بسبب یو پړې ال السماء اسمان تا ثم بیا لا يقطع بیا دې کټ کی ثم يقطع بیا دې کټ کی دا پړې پری دی کی فلینظر بیا دې وګوري هل چې آیا یذهبن لریب کی کیدو چلد ما هغه یغیس چې د نقصان ور کړی دی یا دې غوسه کړی دی د درې توجیهات یا څلور توجیهات مفسرینو کړی دي یو توجیه د دادا چې کده سړی دا خیالي چې د پیغمبر سره به مدد وشي او نکړل شي الله ور سره مدد ونکي نو د سړی ته دا پکار دی چې پړې د پچت پوري واچي من السماء الى السماء ان مراد چت دغه چې سما لفظي معنا چت ده کنه او هغه پړې د خپل مړی کې واچي او بیا د کټ کی دغه چې پړې کسی پورې تړل چې کټ خو بنده پانسی شي یعنی ځان دې پانسی کی پکار د تدارج دې ځان پانسی کی دا یو دویم ادا دا چې دې پړې واچي اسمان ته او بیا دې اوخیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد دې بند کی ځکه چې د پیغمبر علی السلام ته مدد ورکول او ته مدد ورکول ته غوسه ورولي دې به غوسه کیږي نو دې اوخیږي د مدد دې بند کی دا دویمه توجیه دریمه توجیه مفسرینو دا کړی دا چې دې غوسه کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی په بنیاد باندې چې کړي وحی راځي نو دې اسمان ته اوخیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی د غپړې یا د وحی د سلسله دا د به ختمه کی بند کی کټ کی ور باندې دریمه څلورمه توجیه دا چې د امداد د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د رزق په بنیاد باندې الله د سره کوي د روزي د خوراک د ژوندۍ د پړې واچي یا د کم پړې چې د الله طرف نه د امداد په صورت کې راځي د کټ کی او د ټول توجیهات چې راجمه کوي مراد تقریبا هم غيو ده هغه مشرک چې کوم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په وحی خپده په امداد خپده په رزق کې خپده یا د الله تعالی طرف نه په بل شي خپده نو کله وسیرسی نو ختم دي کی معنی دا کله وسیرسی نو ختم دي کی بند کی چې د دونه غوسه ور وستي دا د شي چې کني ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره امداد کوي همدغه مطلبونه او ما تاسو بیان کړ چې کوم تاسو ځان ته اسانه سره راشي او هغه مطلب ته عقلي او د صورت تاسو واضحت مو شو دي وکذالک هم دغه رنګي انزلناه مونږ نازل کړی د قران آیاتونه د بینات واضحه دي خار دي ان دې کې څه پیچیدګي او څه ګرانواله پکې نشته وان الله بشکل تعالی او دا یو خبره ځین کې کینوي دا ارچانه چې تاسو ترجمه کوي که زمانه تاسو واورېدل غلطیانې کمیانې دا پکې ډېرې زیاتې دي مونږ هم اندازه کیږي الله تعالی دې مونږ دې غلطیانو کمیانو معفو کی ولا تعالی دې مونږ هغه کار واخلي چې هغه په راضي کی دا ذکر دې الله مونږ نه سرزدي مکی چې په ناراضي کی خو چې کله تاسو قران کریم کې په کم آیات باندې پوي نشئ نو څوک هم چې تاسو ته ترجمه کوي
او هغه د هغه فلسفیانه انداز کې بیان کوي. تاسو پوه شئ چې دا سړی په خپل هم په دې آیت نه دی پوه. هغه ما نه واخله هر څوک چې دی ځکه چې قران کریم انتهایی ساده ترینا او دغه آیت دې گواهی چې آیات بینات دا انتهایی وایي دا کینه وایي چې کبیا داسې یو آیت راغلو چې هغه باندې تاسو ساده فهم نه راځي ګور باندې نه پويږي ور باندې ځکه ته ترجمه کوي زده کوي مشکل جوړ شو دا پوي نشم په معنی پوي نشم ډاکټر سره پوي نکړل شم خپل استاد پوي نکړل شم وغیرہ وغیرہ بس دا پوي شي چې دا ماده لپاره ضروری نه دا قران مخه ته ناس ته قبله ته مخ ته خبره تا کوم او دا ریکارډ کیږي دا تاسو بیا بار بار تاسو دا اوري ځان نه خبر دا تاسو پوي شي دا ماده لپاره ضروری نه څومره الله ضروری ګڼله دومره ته پوي کړي بنیادی شیونو کې بتاتا هیڅ چره بتاتا بداسي رکاوټ نه جوړيږي کاغه مونږ باره کې ده کاغه د روزي باره کې ده کاغه حج باره کې ده کاغه جهاد باره کې ده کاغه خپلوانو سره تعلق باره کې ده کاغه د الله تعالی د توحید باره کې ده کاغه د بدعات باره کې ده هغه شیونه چې تاسو لپاره ضروری دي دا لپاره ضروری دي نو دی وجه نه سره به مخره سره به مخه پکاو خیر مخکلات نور دکا بیا راشه الله نه به امداد غواړه چې کله الله تعالی تاسو لپاره بهتره وګڼي استاسنه په هغه باندې کولاو کی تاسو نه په الله تعالی په هغه باندې کولاو کی دا خبره مې دویمه دې لپاره وکړه چې دې کې ګرانوال شته نه سره او چې کله موږ په ترجمو کې یا د دې په مطلبونو کې ګرانواله تاسو ته معلوم شي بس تاسو پوه شئ چې دا په خپل په دې نه ده پوه نو تاسو زما سره په دې ترجمه کې پوښی وی نه یي نو دې مطلب دا نه ده چې قران ګران دی دې مطلب دا ده چې زما یا صلاحیت نشته تاسو ته اسانه سره بیان کړی شوی نه دی یا تاسو خپل حاضر دماغي یا الله تعالی سره په دې مینې کې یا د قران سره توجه کې کمی ده اجو شي اسانه سره بنده پوښي وان الله ابشکل تعالی يهدي هدایت کوي من هغه چاته یوري چې هغه وغواړي ان الله انده خپل زموږ کوم تقریر چې وکړو وان الله يهدي من يريد دا دغه تشریح